أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 مطالعہ مجھے انشاءاللہ نن کو. اللہ تعالیٰ مثال ورکی او دی آخرت تذکرہ دا انن دو آیتونو کی دی آخرت تذکرہ چی دا آغا مکمل آشا فرمائی چی اولائکا پرون چی کم درس مجھے کڑے آغا پا دی اختتامو چی دا حق خلق دی چې دی کوشش کوي چې خپل د الله په مقابله کې خپل یو نظام قائم کی یا خپل مرضی وچلی ویلی چې دی نه د چا د حق اوریدنو ته تیار دی نه کتنو ته تیار دی او دی خپل کوشش کوي او خپل یو خپل اندازې قائم کړي دي نو دیو جن الله تعالی چې دی نه د کتنې ولدي نه د اوریدنې ولدي د سترګې شته لکه قرآن کې هغه ته ځای په ځای شرګي چې سترګې شته دي داسې نه جنې شته ټول وطن ګوري مګر حق نه ګوري. نو الله تعالی دا یی چې دا سترګې شته دي خو نه شته دي غوږونه شته دي خو نه شته دي عقل شته خو نه شته لہذا دلته الله یی چې دی استطاعت نه لري نه د اوریدنې استطاعت لري نه د کتنو صلاحیت لري. لہذا فرمائی چې اولئک الذین خسروا انفسهم دا هغه خلق دي چې دی خپل ځان ډېر لوی خسارې کې چولی ده. وضل عنهم ما كانوا یفترون اخرت طرف ته اشاره ده چې دی نه بو ورک شي هر څه به ورک شي ضل هغه ته هر څه به دی نه ورک شي ما كانوا یفترون چې کوم افترا دی جوړه کړې وه. افترا خو مینا درویغو ته یی لیکن دلته مقصد دا ده چې یوه درویغو نظریه یې قایمه کړې وه. نظریه خدا وه چې دوی وی چېرې موږ آزاد یو خو چې کله آخرت تر لاړلو دوی ته پته ولګي چې آزاد خو نه خو پوښتنې کېږي دی وی چې موږ خپله په دې خبرې کې آزاد یو چې د دنیا د زندګۍ چلونې طور طریقې به موږ خپله جوړو مګر هلته چې لاړو دوی ته پته ولګېده چې نه الله خو چې ما تاسو ته یو نظام درستولی و هغې باندې تاسو طور طریقه ولې نه وه جوړه کړې. دی دلته کې یوه افترا جوړه کړې وه چې یاره ډېر هستی داسې شته چې هغه به موږ د دغه مشکل نه او دغه تکلیف نه به موږ راوبسي خو چې هلته لاړو هلته خو هر انسان خپل نفسي ده هلته خو څوک تیار نه دی چا خبرې ته نو هلته کې دی هغه افترا ټوله دی نه ورکه شه هغه یو سوچ او فکر چې دی جوړ کړی و هغه دی نه ورک شو. وضل عنهم دی نه ورک شو ما كانوا یفترون کومه یوه نظریات جوړه کړي وو کومه غې جوړه کړي وه چې د باندې اعتبار و دا حضرت هم بخلاص کی دا پیر هم بخلاص کی دا فلانا لہذا هلته کې دی ته هېڅ شی نه شو ملاو. دلته کې هغه ځای کې دی ولیدلو چې دی هغه دنیا خدایان چې کوم جوړ کړي ټول خپلو معاملاتو کې شختی د چا هوش نشته چې بل طرف ته وګوري. لہذا فرمایي چې دا ټولو نه دغه خلک دي چې دی خپل ځان په نقصان کې چولی ده او دی نه هر څه ورک شو. لا جرمه هیڅ شک نشته انهم فی الاخرة هم الاخسرون چې ټولو نه زیات خسارې کې نقصان کې دغه خلک دي چې دغه نظریه جوړه کړې ده یا دغه فکر باندې خپل زندگی نظریه باندې خپل زندگی تیروي. لا جرمه هیڅ شک نشته انهم فی الاخرة چې دغه خلک دي چې د ټولو نه زیات خپل په آخرت کې دی د نقصان وچتونې ولدي. الله دې موږ ټول وساتي. ان الذین آمنوا اوس الله تعالی یو بل ګروه پیش کوي یو بل خلک پیش کوي خو هغه په یکې فکرې کې پیش کوي یعنی د دو باندې پوره تفصیل راغورستو نه مگر بل طرف ته الله تعالی په یکې فکرې کې یو بل ګروه پیش کوي. فرمایي ان الذین آمنوا هغه کې شک نشته هغه خلک چې هغه ایمان راړو وعملوا الصالحات او نیک عمل اختیار کو وعملوا الصالحات. قرآن کې اکثر آمنو وعملوا الصالحات
آمنوا وعملوا صالحات، ایمان راوړئ اور نیک عمل اختیار کړئ. اوس ایمان د بعد نیک عمل څه شی ده؟ ایمان د بعد نیک عمل هغه نیک عمل ده چې هغه د الله او د هغه د رسول نه تا ته رسېدلی وي، چې هغه قرآن او د الله رسول سنت د هغې تایید کوي، د هغې دلیل پیش کوي، لہذا دا نیک عمل ده. و هر هغه نیک عمل چې د تا خپل فطرت دا گویی وکړي چې او دا نیک عمل ده. او الله تعالی د هر انسان کې موږ بار بار دا خبره کوو چې الله تعالی هر انسان کې دا فطرت شولی چې هغه ښه و بد پیژني، خو چونکې دا د کچېرې دا د ښو ملګرتۍ به ده ته ښه ډېر واضح خپله کرسي او د زړه مطمئن وي چې دا ښه کار ده، مګر کله چې دا بدو ته ځي نو هغه ښه والا جذبات چې دا هغه دباو کړي، لہذا هغه سر نه اوچتوي، خو وی موجوده وي او دغه بد چې دي دا دته خوند ورکوي او په دې دا روان وي، حالانکې نه نه دته ګویي میلویږي چې دا ټیک کار نه ده، دا بد ده، خو چونکې دا د نفس غلام جوړي او هغه په غیر روان وي. لہذا الله تعالی چې لا جرمه هیڅ شک نشته په دې کې انهم فی الاخرة هم الاخسرون، دا هغه خلک دي چې دی آخرت کې ډېر د نقصان وي چتونې ولدي. اوس الله ان الذین آمنو، هغه خلک چې ایمان او عمل صالحات او نیک عمل کوي، لہذا ازره چې کومه تا ته ګویي دي کوي چې دا نیک عمل ده او هغه نیک عمل ده چې قرآن د الله رسول او د تا زړه په دې مطمئني چې او دا نیک عمل ده، بس هغه نیک عمل ده. وعمل صالحات و نیک عمل کې و سره مخ کې یوه بله خبر هغه د دې نه زیاته پیش کوي، واخبتو الی ربهم، او خپل ځان رب ته وغورځولو، یعنی اخبتو عجزی اختیار کا، رب سره تعلق مضبوط کو، رب ته ځان وقف کو، رب ته ځان حواله کو، خپل مرضی خپل نفس د معاشرې د خاندان د قوم دا ټولې خبرې وغورځولې، بس دا الی ربهم خپل رب ته رجوع شو، خپل رب ته ځان حواله کړلو. لہذا الله فرمایي چې اولئک اصحاب الجنه، دا هغه خلک دي چې دا اهل جنت دي. بس مختصر، اگر چې موږ ډېره خبره کوو الله ته ډېر مختصر کوي، هغه خلک چې هغوی ایمان راوړو او نیک عمل اختیار کو، و اخبتو الی ربهم، او رب ته خپل ځان حواله کو، رب سره تعلق جوړو، رب ته عجزي اختیار کا، اولئک اصحاب الجنه، دا خلق دي چې دا به جنت ته چې الله دې موږ نصیب کی، هم فیها خالدون، او دوی به هغه همیشه همیشه پاتې کېږي، الله دې موږ ته نصیب کی. مثل الفریقین، اوس الله تعالی یو مثال پیش کوي، یی چې د دو مثال سره دا دوه ګروه دي، یو هغه ګروه ده چې هغه آزاد ده، خپل مرضي چلی، خپل دنګ باندې روان ده، دنیا پرستی اختیار کړي ده، دولت پرستی اختیار کړي ده، اختیار پرستی اختیار کړي، اقتدار پرستی اختیار کړي چې بھئی ما نما ده، ما ته ازادي میلاو ده، ما ته اختیارات میلاو دي، ما ته کرسی میلاو ده وغیره وغیره چې څنګه ته وي، لہذا دا په هغې کې ډوب شو. لہذا الله تعالی اوس هغه د بعد د نیک عمل تذکره شه، اوس د هغو دواړه مثال یو ډېر آسان زبان سره کوي، فرمایي چې د دو مثال څه ده، مثل الفریقین، د دو مثال څه ده، کل اعمى والاسم، یو طرف ته هغه خلک دي چې هغه ړنده دي و هغه کڼه دي، هغه اعمى ړنده دي و سم او کڼه دي، والبصیر والسمع، او بل طرف ته هغه ګروه ده چې هغه کتنې والا هم ده او اورېدنې والا هم ده، یعنې هغې سترګې کولاو دي او غوږونه اورېدي، دا مطلب نه شو چې رښتیا د ړندو خبره ده، خو یو هغه سترګو والا دواړه دي، مګر یو ځان روند کړی ده، کوڼ کړی ده، او بل طرف ته سترګو والا کولاو ده، یعنی هغه کولاو سترګو سره خپله جستجو لري، خپله تلاش حق کې لګیا ده، خپله ګوري چې یاره صحیح خبره کومه یوه ده، او چې بل ورته وشي د هغه اوري، هغه ته توجه کیږي چې او یاره دا خبره ټیک ده. د نبی صلی الله علیه وسلم مثال پیش کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه معاشرې ته راغو، او دغه معاشرې کې هغه خلک دي چې هغه ګرچې غلام ده بلال، مګر هغه سترګې کولاو شي، هغه حق ولیدلو، هغه قبول کړلو، لہذا هرې قربانۍ ته هغه تیار ده، هر تکلیف ته هغه برداشت کوي، مګر هغه حق نه ناوړي. او بل طرف ته یو آزاد یو سردار ابو جهل ده، بل طرف ته عتبه غټ غټ سرداران دي، هغه سترګې لري، او د دغه نه بظاهر خو دنه زیات عقلمند دي ځکه چې خلکو سرداران جوړ کړي دي، مګر
حقیقت دا ده چې نه د هغوی دماغ کار کوي، نه د هغوی غوږونه کار کوي، نه د هغوی سترګې کار کوي، هغوی ړندو مثال ده. لہذا الله یې چې اوس تاسو ماته دا وایي د دواړو مثال ده. یو هغه د دواړو مثال داسې ده چې یو هغه ده چې هغه ړوند ده، کوڼ ده، او بل فریق هغه ده چې هغه بصیر ده و سمیع ده، هغه کتنې والا ده و هغه اورېدنې والا ده. تاسو وایئ هل یستویان مثلا، آیا دا دواړه ګروه برابر دي؟ دا دواړه ګروه برابر دي؟ دا یو شی تاسو یې چې یو شی دی یو طرف ته، یعنی عامې زندګۍ کې دا خو مثال د عامې زندګۍ کې یو ړوند دی، کوڼ ده، یو سترګو والا ده. اوس د ړوند کوڼ چې ده دا نه خپله خبره اوري، نه خپل عقل استعمالوي، سترګې نشته دي، او بل طرف ته د چا اوري هم نه، لګیا دی یوې لارې باندې روان ده. ټوله دنیا ورته چې دا لار نه ده لاړه دورې طرف ته، ته چې کوم طرف ته ځې هغه دغه لار نه ده، دغه ده. ته یې چې نه نه زه نه اورم، او په هغې لارې نتیجه به څه وي؟ نتیجه به دا وي چې دا به غلط مقام ته سي، د آخري رزلټ به غلط راوځي. او بل طرف ته هغه ده چې هغه سترګې دي، هغه ګوري چې او دا لار ټیک ده، او بیا چا نه پوښتنه وکړي، او بیا هغه چې څه ورته وایي هغې باندې عمل هم کوي. لہذا ظاهره خبره ده چې دې نتیجه به ټیکې ده چې آخري خپله ټکانه یې چې کوم ځای ته تلونه ده مغه ځای ته به دا راسي. نو الله یې چې آیا تاسو وایي هل یستویان مثلا، آیا د دا ګروه دواړه یو شی دي؟ لہذا تاسو چې یو شی نه دي نو به تاسو وایي چې دو نتیجه به څرنګه یو شی راځي، دو نتیجه به څرنګه یو شی راځي. یو دهریه مطلب دی چې هغه یای چې بچ د دنیا الله پیدا کړي دی او موږ ته یې اوله کړي دی چې بس څه کوو دی، پوښتنه نشته، او څوک خیر مرګ دی بعد هېڅ هم نشته دي، دغه زندګي ده. یعنې دا یو دهریاتي نظریه ده. دو دواړو مقابله نو هغه یې ورته یوه ډېره اسانه غوندې خبره وکړه، وایي چې ګوره زه خو دا یم چې آخرت شته. یو عالم چې هغه ورته زه خو یم چې آخرت شته ده، او ته یې چې نشته ده. اوکې که تا والا خبره صحیح شه چېرې نشته ده، خو بیا خو تن کامیاب یې او زه کامیاب یم، ځکه چې خو نشته ده خو ما نه به پوښتنه نه کېږي. خو که د ما والا خبره صحیح شه چې آخرت شته نو زه خو کامیاب یم، خو ته خو ناکام یې. تا ولې خبرې کې ما ته کامیابي میلویږي؟ تا ولې خبرې کې ما ته کامیابي میلویږي؟ ویلي چې ته یې چې نشته خو چې نشته وشه بس بیا خو زه چوټ یم، زه خلاص یم. خو که چېرې آخرت وي او شته، دې کې شک نشته چې شته، خو چلو ما ومنله، نه ته یې نه منې زه شته ده چې تا مو ومنله چېرې نشته نو خو بیا خو زه چوټ یم، زه خلاص یم. خو که چېرې وي آخرت وي د ما خبره صحیح ده، صحیح وي او دا صحیح، لہذا ته خو نه کامیاب شي. نو هغه چپ شو، هغه سره بل جواب نه. لہذا دلته هل یستویان مثلا، آیا تاسو غور وکړئ دا دواړه مثالونه د دوړو کسانو باندې غور وکړئ، د ګروه باندې دا یو شی دی چې دا یو شی د دو نتیجه به څرنګه یو شی راوځي. دا خو ورسته یې که نه چې دا ټولو نه زیات نقصان وچتونه، دلته د هغې تایید کوي چې دا هغه ټولو نه زیات نقصان دی، دلته تاسو خپله زندګۍ کې دی. افلا تذکرون، آیا تاسو دو مثالونو نه به څه سبق نه خلی؟ تاسو دې باندې غور و فکر نه کوئ؟ تاسو دې باندې فکر نه کوئ چې یاره دا دې نه تاسو عبرت واخلئ، سبق واخلئ؟ الله دې موږ ته د قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، او دې په مطابق عملي زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي، او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي، او د اسلام د غلبې دپاره مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم امریکا او د هغې ملګري او د هغو ټولو اسرائیل د منصوبې ناکام او نامراد کړي. مسلمانانو او د اسلام خلاف چې څومره منصوبې جوړوي هغه ناکام او نامراد کړي، او د هغې په مقابله کې اسلام ته اور مسلمانانو ته غلبه ورکړي. رب کریم چېته کې څوک بیماران ټولو ته شفا ورکړي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار د ټولو د روزګار کې برکت نصیب کړي. رب کریم بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي. رب کریم څوک قرضدار قرضونه اعلان کړي، رب کریم چا نور حاجتونه یې پوره کړي. رب کریم چې څومره عزیزان رشته داران مور پلار د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي. رب کریم د هغې قبرونه د نور نه منور کړي، د هغې قبرونه د جنت د بغیچو نه بغیچه وګرځوي. رب کریم